بسم الله الرحمن الرحیم. قرآن کریم دا د عربی کتاب دی. هر انسان له ضروری دی چې دی په دې باندې پوهیږي او دی دا غواړي چې زه په قرآن باندې پوه شم. د دې لپاره اول څیز هغه چې ضروری دی نو هغه دا دی چې دی د قرآن کریم د دې په ترجمه باندې پوه شي. قرآن کریم کې دا خبره شوې ده د دې معنی څه ده. بیا په نور زیات پوهېدو دپاره هغه د دې په تفسیر باندې پوهېدل ضروري دي چې یاره قرآن کریم دې ځای کې دا معنی ده، دې ځای کې دا آیت راوړلی شوی دی، د دې آیت مطلب څه دی، د دې تفسیر څه دی. نو په دغه تفسیر باندې پوهېدل هغه ضروري دي. خو د دې تفسیر دپاره اوس یو څو طریقې دي چې د قرآن کریم په هغې طریقو سره تفسیر کیږي. نو هغه طریقې هغه زه تاسو ته مخکې کوم. اوله طریقه د قرآن کریم د تفسیر هغه تفسیر القرآن بالقرآن نه، چې د قرآن کریم تفسیر کې د قرآن کریم وضاحت کې او د قرآن په مدد سره کې یو ځای کې یو آیت راغلی دی، د هغې آیت وضاحت کې بل ځای کې بل آیت راغلی دی، د هغې آیت د وجې نه د دې یو آیت هغه ته وضاحت وکړي، نو دې ته تفسیر القرآن بالقرآن وایي. دویم هغه تفسیر القرآن بالحدیث دی. یو ځای کې یو آیت راغلی دی، ته وایې چې زه په دې باندې پوه شم، د دې تفسیر ما ته معلوم شي، د هغې د تفسیر باندې د پوهېدو دپاره ته احادیثو ته راشي، احادیثو کې د هغې متعلق هغه ذکر راغلی او ته په هغې باندې هغه ځان پوهه کړې، دې ته تفسیر القرآن بالاحادیث وایي. درېیمه طریقه هغه تفسیر القرآن باقوال صحابه. صحابو یو قول کړی دی چې دې ځای کې د دې آیت هغه دا مطلب دی، دې ځای کې د دې آیت دا مطلب دی، ته د هغې مطابق هغه د هغې آیت تفسیر وکړې، د هغې مطابق په هغې آیت باندې ځان پوهه کړې، دې ته تفسیر القرآن باقوال الصحابه وایي. څلورمه طریقه هغه تفسیر د قرآن دی په اقوال د تابعینو باندې. تابعین د صحابو نه وروسته چې کوم هغه پیړۍ راغلې ده هغې ته تابعین وایي. نو تابعین د هغې په اقوالو باندې ته د قرآن کریم تفسیر وکړي چې هغوی وي دې ځای کې د آیت هغه دا مطلب دی، هغوی یې تفسیر کړی دې ځای کې دا مطلب دی، دې ته هغه تفسیر القرآن باقوال التابعین وایي. نو څلور طریقې دي په قرآن باندې د قرآن په تفسیر باندې د پوهېدو. اول هغه تفسیر القرآن بالقرآن دی. دویم هغه تفسیر القرآن بالاحادیث دی. دریم تفسیر القرآن باقوال الصحابه. او څلورم هغه تفسیر القرآن باقوال التابعین.